زما نوم کامران خان دی او زما تعلق د ضلع باجوړ چارمنګ سره دی او زه په قصه خانه کې یو وړوکی شانتې یو کاروبار هم کوم. زموږ دا شاپ دی او زه دې سره سره زما خپل شوق دی د بچپن نه آرټ سکیچنګ وغیره دا شیونه ما کول. او اوس چې بیا کوم دی ما یو انډونیشین و هغه په یو ویډیو کتله په لیپ باندې آرټ جوړولو، نو ما هم هغه د اډاپټ کولو کوشش وکړو، په هغې باندې ما خپل ټرای او پریکټس مې سټارټ کړو. نو اوس زه هم لیپ آرټ کوم او کافي ایکسپیرینس هم پکې دی اوس. لیپ آرټ به ما د مخکې یو تقریبا 3-4 میاشتو نه مې کولو نارملي. خو هغې نه پس د طاهر خان یو چلنج راغلی، نو ما هغه چلنج اکسپټ کړو. د هغې هغه طاهر خان ټیکې آرټ لوګو مې جوړه کړه، نو په هغې باندې بیا ما ته ډېر ښه سپورټ میلاو شو. تقریبا هغه ویډیو 5 میلیون کسانو وکتله. نو د هغې نه پس چې کوم دی زما سپورټ ماشاءالله ډېر زیات شو، میډیا ته هم آرټ خو ټول عام آرټ دي، مطلب سکیچنګ ډرایینګ وغیره. نو زما هم دا وویل چې زه دا خپل آرټ دغه رنګ یونیک طرف ته بوځم. نو ما نور هم دغه رنګې لیپ آرټ سکیچز وغیره ما په هغې باندې ټرای پریکټس سټارټ کړو او د تقریبا ما د بابر اعظم د هغې نه پس جوړ کړو، ارشد ندیم لیپ آرټ مې جوړ کړو. او دا لیپ آرټ دا یو خاص قسم پته ده، د خاص قسم بوټی د هغې په پاڼه جوړیږي. نو په هغې باندې بیا یو خاص قسم بلیډ استعمالیږي، په هغې به یې کټ کړي، نو هغې نه پس هغه سکیچ جوړ شي. آرټ خو به ما ډېر د پیله نه وکولو، بیا ما دا سوچ وکړو چې زه دا آرټ لږ یونیک کړم او ما یو دا لیپ آرټ سټارټ کړو. نو په دې تقریبا دا یو خاص قسم بوټی دی چې د هغې دا پاڼې استعمالیږي دې دپاره. او دا پاڼې چې کوم دي د باجوړ په غرونو کې یو خاص بوټي دي. او بل زما دا کوشش دی چې زه دا لیپ آرټ یو خپل پروفیشنل جوړ کړم او په دې باندې زه انټرنیشنل سطح باندې د خپل ملک یو نوم هم روښانه کړم. او ما سره اوس هم فی الحال تقریبا د بار د ډېر کنټریز نه په انسټا وغیره کوم پلیټ فارم دي، دې باندې ما سره رابطې کېږي. نو انشاءالله زما کوشش دی چې زه به دا یو خپل پروفیشنل جوړوم او د ملک به یو نوم پرې روښانه کوم انشاءالله.